عوامي نیشنل پارټي او د عوامي نیشنل پارټۍ په ضد کې چې څومره سیاسي ګوندونه دي په هغې کې فرق څه دی کوشش کوم چې په مختصر وخت کې دا فرق دلته وکیلان هم ناست یی والدین هم ناست یی طالب علمان هم ناست یی ځوانان هم ولاړ یی او د خوشحالۍ خبره اوس دا ده چې د کام دې جلسو له په زیات تعداد کې ځوانان راځي دا زیری دی د خوشحالۍ دا زیری دی ترقۍ ډېر خوشحاله یو دې ته ګرانو مشرانو یوه هغه نظریه ده چې تاسو به همیشه د ملي مشر اسفندیار ولی خان نه اورېدلي چې دلته د دوو سوچو خلک دی د دوو سوچو د دوو نظریو یوه هغه نظریه ده چې د ځان دپاره لګیا دی د کرسۍ دپاره لګیا دی د منصب دپاره لګیا دی د وزارت دپاره لګیا دی او یا د ذاتي لالچ دپاره لګیا دی او دویمه هغه نظریه ده چې د دې کام د هر وګړي د هر کور د جومات د مدرسې د حجرې د کور د کام د قبیلې که ژبه یې هر څه ده رنګ یې هر څه دی مذهب یې هر څه دی د هغې نه بالا د دې کام د امن دپاره په دې وسایلو د اختیار دپاره او په دې وسایلو او د دې وسایلو د ملکیت د پیداوار د استعمال او د آمدن دپاره لګیا ده نو یو دا نظریه ده چې سره جنډه یې جنډه ده مشرانو وګورئ دا خبره بیا بیا ځکه تکراروو چې ټول پښتانه یو موږ د مشرانو نه اورېدلي دي اگر چې اوس د شور ماحول دی په سیاست کې د پاکستان د سیاست نه د سر غوښې جوړې شوي دي خو مشران وایي چې د پښتون به عقیده یي او د پښتون به نظریه یي دا چیلنج کوو نه الزام کوو یې نه پیغور کوو یې نه خو ټولو پښتنو ته سوال ږدمه چې د هر پښتون عقیده مسله ده دین اسلام دی او د هر پښتون نظریه دا باچاخاني ده که څوک ته نه بله جوړولی شي موږ سیاسي کارکنان یو موږ دې پې پوهه کړي مشرانو وګورئ دا بنیر دی او دا هغه علاقه ده د پښتونخوا چې دا د دنیا په مارکیټ کې قیمتي ماربل پیدا کوي خو ګورئ هغه د کینګرګلۍ نه راواله تر هغه د کلیل کنډه پورې د هر کلي نه د هر کور نه څلور او پنځه بهر دیاړو له تللی دی مزدورو له تللی دی غربت ته وګوره ګرانۍ ته وګوره بېروزګارۍ ته وګوره جهالت ته وګوره پسماندګۍ ته وګوره بدامنۍ ته وګوره او دې دوزخي ژوند ته وګوره او که ډېر وخت پې نالمه نو هغه ورځ مې د میډیا ملګرو ته وې که د پښتنو د اقتصاد حالت معلومول غواړې نو د هر پښتون مخ ته وګوره مه ورپسې کتاب ګوره مه ورپسې اخبار ګوره د هر پښتون د مخ نه دا ظاهره ده چې د اقتصاد څه دی پښتنو عجیبه المیه ده نه کام قبول کړو او نه د ریاست واکدارانو او ګناه څه ده ګناه دا ده چې په دې خاوره د امن بانګونه وایو ګناه دا ده
چې بدم نه زما د کام نه او زما د خاورې نه ژوند اخیستی ژوند ګناه دا ده چې په دې خاوره کې د دعویدارۍ اعلان خدای خدمتګارو کړی دی نو بیا وګوره وسیلو ته دې وګوره چې الله په موږ پښتنو باندې دومره کرم کړی دومره کرم که یو ذی شعوره انسان د الله تعالی هغه کرم وشماري دا که د اوبو په شکل کې دی دا که د ګیس په شکل کې دی دا که د تیلو په شکل کې دی دا که د اوبو نه د ارزانې بجلی په شکل کې دی دا که د ځنګلاتو په شکل کې دی دا که د تماکو په شکل کې دی دا که د افرادي قوت په شکل کې دی او دا که د پښتنو د جغرافیې په شکل کې دی پښتنو سوچ وکئ ګناه زموږ ما لس کاله اپوزیشن وکړو ولې زه دومره نالایقه وم چې ما ته به وزارت نه میلاوېدو خو هغه پښتون نه دی چې په ځای نه ولاړ او ټول عمر نه ولاړ ځای د پښتنو دا دی او چې څوک وایي نه دی نو د بونې غیرتي خلکو زه چا پسې خبره کول نه غواړم خو دا هلکان کله ناکله وایي لوټې لوټې زه ورته وایم لوټې نه لوټکي لوټکي ټول عمر تاویږي ځوانانو تاسو مست یې مست مشرانو واضح ده دا جنډا چې بیا بیا دا خبره کو چې دا د کام د سر سوری دی نو دا واضحه ده نن تاسو وګورئ چې دلته خو ووټ یوازې موږ نه غواړو او څومره په ګرانه یې غواړو جنګ د چا کوو وکالت د چا کوو ستاسو کوو پټې زمونږ پیداوار یې زمونږ نه پټې زمونږ د پیداوار استعمال یې زمونږ نه پټې زمونږ او د پیداوار آمدن یې زما نه نو بیا راسره پښتنو په دې کوڅو کې څوک د دین ټپې کوي او څوک د پاکستان ټپې کوي هغه دیندارو ته م وامه چې حقدار له خپل حق ورکول دا هم اسلامي نظام دی او هغه پاکستانیانو ته م وامه چې دې حقدارانو له خپل حق ورکول پاکستان مضبوطوي کمزورې کوي نه دغه دواړه انګا بنګا وایي نظریه هم دا ده سیاسي جماعت هم دا دی د کام اواز هم دا دی د دې اواز کې د اولس هم فایده ده او د ریاست هم فایده ده خو وګورئ پښتنو ګیپ ته وګورئ چې د انګریز حکومتي نه په دې وجه خدای خدمتګار جیلونو ته بوځي چې دې کام بچو له تعلیم مه ورکوه چې بیا د مسلمانانو حکومت راشي نه د قیوم خان په شان په پښتون دا پښتانه وجني تر ننه پورې وګوره یا هم په سیاسي توګه وجني یا هم په پارلیماني توګه وجني یا هم په سماجي توګه وجني او د هغې دپاره انتها پسندي راوستې ده او بیا ما دا تاسو چې ورته لوټې وایئ موږ ورته لوټکي وایو وګورئ په هغې خلکو باندې معاشره غیر سیاسي کړې ده چې دا یو اواز دی د سرې جنډې چې ستاسو او ستاسو د بچو د دې ملکیات چې دنیا ورته حیرانه چې دا څومره مالداري ده د پښتنو په دې خاوره بچې پښتانه دومره په اسانه کله پوهېږي مشرانو د دې دپاره چې دا د ملکیت د وکالت اواز کمزورې کی بدنام کی کمیونیکیشن گیپ پیدا کی
دا فیصله به پښتانه کوي چې که ځان سره بچو سره کام سره خاورې سره وفا کوي خو یو اواز دی چې دا خاوره زمونږ ده اختیار یم زمونږ دی که ناره عوامي نیشنل پارټۍ ورکړې ده چې خپله خاوره خپل اختیار نه مانو د بل اختیار دا اواز په دې خاوره که پښتون دی جماعت اسلامي کې دی هم متاثره دی که پښتون دی مسلم لیگ کې دی هم متاثره دی که پی ټی آی کې دی پښتون دی هم متاثره دی او که جمعیت کې دی پښتون دی متاثره دی دا د غم ناله ده اوس چې هغه یې نه وایي نو بیا ځکه دا خبره کوو چې واحده دا نظریه ده چې دا د دې ملکیت د ټول کام او د ټول کام د بچو د دې پیداوار او د آمدن او د استعمال دعویداره ده خوښه ستاسو ده 15 کاله 15 کاله پښتنو زه نه وم زه ګیله هم نه کوم او زه زباد هم نه کوم سوال دم پښتنو ته لا نړۍ دې خپلې نظریې سره وګورئ هر پښتون د خپل کور حالت ته وګورئ تاسو وګورئ کم حالت ته موږ لاړو او موقف هم واضح دی امن غواړو جمهوریت غواړو چې د هغې نه به ترقي پیدا کېږي لارې صوبایي خودمختاري ده 18 آئیني ترمیم راغلی دی بلې لارې نشته اوس دا چې څوک وایي د امت خبرې کوي او څوک وایي د پاکستان خبرې کوي د ځوانانو ټولې خبرې خو په ما مه کوئ د هغوی نه تپوس وکئ چې د صوبایي خودمختارۍ نه بغیر به تاسو پاکستان د اقتصادي بحران نه څنګه وباسئ انګا بنګا تېنه نور ما اورئ جوابونه تېنه والئ پښتنو ښه واضحه ده د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت ته وګورئ 2013 هغه د ترقۍ عمل ودرېدلی دی موږ ته اکثر ځوانان وایي تاسو هم پنجاب سره روان یئ تاسو ورسره هم روان یئ یا لکه ووټ پیغور خو راکوئ چې د یو سیټ پارټي ده دا خو منئ که نه ووټ نه راکوئ او پیغور راکوئ او بیا دا وایي چې چا سره روان یئ ای پښتنو موږ او تاسو کې د اتفاق پیدا شي خیر دی ټول منشنلیان کېږئ چې پښتانه یئ مسلم لیگ یئ لاړ شئ امیر مقام صاحب له په جرګه وایي ته دعوه کوئ او وایې او ویم داسې ځکه چې پنجاب کم عقل نه دی هغه غوړي تویئ خو په تالي کې تویئ او پښتانه دې پسې به بیا هم تاسو تاڼې غږوئ پنجاب غوړي تویئ تالي کې تویئ پښتانه لشلي تویئ پښتنو لاړ شئ ورپسې په جرګه وایي اعلان وکړه چې 18 آئیني ترمیم باندې به عمل کوم NFC واټ به جاري کوم د دې صوبې د دې قوم او د دې بچو حق دی د بجلي استعمال آمدن دا به در کوم ګیس ما له غرونو کې لاچای کري خپل ګیس پنجاب ته ځي چې دا به پښتونخوا له ورکوم تیل 80 میگا واټه تیل 80 بیره د تیل پیدا کوو نن یې ماغه اټک ریفاینري ته وړي یا پښتنو تاسو په دې ستړي نه شوئ چې یا به ایمل خان ته په سوشل میډیا کنځل کوئ او یا به موږ له پیغورونه راکوئ 600 کناله ځمکه په هغه کرک کې موږ اخیستې وه نن هم ستاسو تیل هغه ټک ریفاینري ته ځي د تیلو تپوس خو وروستو خبره ده دا پښتانه نه وایي چې راشه او دا ریفاینري خو دلته جوړه کړه نو دا بیا چې مدرسو ته خواست کوو
جماعتونو ته خواست کوو، وکیلانو ته خواست کوو، اجرو ته خواست کوو، نو ټولو سیاسي ګوندونو ته هم خواست کوو چې د خدای دپاره دلته خو د ټولو نه سیوا کنځل په سټیج باندې هغه مخالف خلک کوي. راشئ اور د دې ځای نه غواړئ، راشئ دې کام سره او د نیشنل پارټۍ سره مرسته وکئ چې دې کام له خپل حق راړو. بیا به نه څوک د بجلۍ په پول نظریه پارټي بدلوي او نه به په لس فوټه کوسه پارټي بدلوي او نه به په سل ګزه پیپ باندې پارټي بدلوي. دا به د ټولو پارټي، دا د ټولو خاوره ده، د دې چې کم حق دی، د دې چې کم آمدن دی، دا به دې وطن ته راشي. یونیورسټۍ به هم جوړېږي، موټرویز به هم جوړېږي، کارخانې به هم جوړېږي، تعلیمي ادارې به هم جوړېږي، روزګار به وي، امن به وي، تعلیم به وي، صحت به وي، هنر به وي، کاروبار به وي، تجارت به وي. ایا پښتنو ژوند به وي، ژوند. اوس وګورئ چې څه دي پښتنو. واضح ده زه که ډېره خبره لنډوم مانه نه لنډېږي. ځوانانو اخیري خبره درته کوم، اخیري خبره، او هغه دا چې ما ته وګورئ که نه، ما ته مه ګورئ. دا د 90 سالو کریم بابک، د 90 سالو چې نن هم جذبه ځوانه ده او که ځوانه نه ده تاسو راته ووایئ. دا د دې ثمره ده او دا د دې برکت دی چې مشرانو ویلي دي چې د پښتون به عقیده وي او د پښتون به نظریه وي. نو ما مخکې په دې سلارزو کې په دې علاقه کې جلسه کې ویلي وو چې ولس به راپاسي، سیاست به هم سپا کوي، صحافت به هم سپا کوي، انتظامیه به هم سپا کوي او پارلیمان ته به لوټې یا لوټکې نه لېږي. د دې کام د دې نظریې ځوانان به ورته لېږي. بیا یې پښتنو ایمل خان ناست دی، واورئ د پښتنو راتګ دا ممکن نه دی. دا ممکن نه دی. هغه چې چا جوړ کړی دی نه ځان له جوړ کړی، یو نه خپه شریف سړی و، کډی وله واچوله هغه لاړ. بل پروانه طریقه یې کرلی و او پروانه طریقه یې ریبي. ښه تاسو پوهېږئ. مشران وایي چې ګن په ګن نه پاکېږي. هغه هم ګندو په ګن دې سپا کوي، ګن په ګن نه سپا کېږي. چې دا وایي چې رڼا ده، رڼا عامه کوي رڼا، او دا ګن چې دی دا به په دې پاکه باچاخانه ولسي د مضبوطو کامیاتونو، د مظلومه کامیاتونو په دې سوچ باندې به دا ټول ګن سپا کېږي. اوس فیصله د عوامو ده چې که سپا کوئ او که نه همدغه لوټکي پاس کوئ یا هغه غیر نظریاتي جماعتونه پاس کوئ یا په دې وسایلو چې قبضه د قبضهګرو سهولتکاري کوي. دا که د جماعت نه کوي، دا که د مدرسې نه کوي، دا که د دفتر نه کوي، دا که د مکتب نه کوي، د کام خبره ده. په جارې کوو، تضلیل هم نه دی، تنقید هم دی، سوال دی، جواب دی خلک ورکي. ځکه چې دې کام کې په لکونو کونډې ناستې دي، معلولان ناست دي، یتیمانان ناست دي. د هر کلي په مقبره کې د دهشتګردۍ شهیدان پراته دي. او ای پښتنو د دې پښتونخوا وطن د هر کور نه او د ټولې خاورې نه په لکونو ځوانان پنجاب، کراچۍ، سعودي، دوبۍ، ملیشیا اوږدې اوږدې مسافرۍ کوي.
د بچو نه لري، د کور نه لري، د غم خادای نه لري، پېشمني لري، روژه ماتې لري، اجره جماعت لري، د هغوی په خاطر د دې کام نظریې سره به ودرېدل غواړي. بله لار نشته. مشرانو، ما ایمل خان به راته خبره کوي او ما وخت هم ډېر زیات واخیستو، بخښنه هم غواړم، خو ډېره ضروري ده امیدواران هم د حلقو نه راووځئ. دا زما حلقه او دا ستا حلقه، دا ناره ماله ټول لا کوي چې د پښتونخوا مقدمه زوام، نو تاسو به وایئ چې د پښتونخوا اسمبلی کې د پښتونخوا مقدمه دا تاسو ته وایم، تاسو ته د هر نغري او د تنور خاوند ته وایم چې متاثر یې او که نه یې نه ټپې وایئ. د پښتونخوا مقدمه، د پښتونخوا مقدمه مسله خو دا ده چې پښتانه د ځان دپاره وکیلان او د کام دپاره چاړاګان دي، چاړاګان. د پښتونخوا مقدمه، د پښتونخوا مقدمه. زه په دې شعر باندې به خپله خبره ختمه کړم په دې امید چې ایمل خان به ټول اورئ انشاءالله که خیري، او یا که لږ راته ودرېږي لږ به ګرم کړم نو تازه به هم شي. ټول ودرېږي، ټول 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 ودرېږي، ټول. چې موږ وایو چې زه وایم چې ځو تر خپل منزله ځو، ټول وایي چې تا سره ایمله ځو، ټول به وایي، ټول شاته هم ټول ځو تر خپل منزله ځو. لاس ورسره اوچت کوي که نه؟ ځو تر خپل منزله ځو، ځو تر خپل منزله ځو. والکه دا وروسته خلک ولې د بجلۍ نه یا د ګیس نه یا د ګرانۍ نه او یا د بېروزګارۍ نه متاثره نه دي؟ ځو تر خپل منزله ځو، ځو تر خپل منزله ځو، ځو تر خپل منزله ځو، ځو تر خپل منزله ځو. زه په دې شعر به خپله خبره ختمه کړم چې یو شاعر وایي چې د پت ښېګړې وفا تورې او د ننګ سندرې، د پت ښېګړې وفا تورې او د ننګ سندرې چا پېژندلې نه وې بې د پښتنو نه مخکې. دا زمونږ د پوهې راز اوس یې ښه بجار ګټو، سردار ګټو، سردار ګټو، کام ګټو، خپل یار ګټو، سردار ګټو.